دا اختر څه شی دی، دا قرباني څه شی دی، په دې باندې ځان پیول ډېر زیات ضروري دی. مونږ اختر هم ومانځه او قرباني هم مونږ وکړله، خو دې کې شاته فلسفه څه ده، د دې غرض څه دی، د دې حکمت څه دی، باید چې په دې خبره باندې مونږ ځان پوه کړو. د الله سبحانه وتعالی سره زموږ د تعلق چې کوم نوعیت دی دا په درې بنیادونو باندې دی. هغه یو د پرستش جذبات دي، یو د اطاعت جذبات دي، او یو د حج او د عمرې نظر دی. نظر پیش کول دی، خپل ځان پیش کول دی. دا ځان پیش کول دي د شیطان خلاف د رحمان په ټیم کې شاملېدل دي. د دې نوم دی حج او عمره. نو دا هم یاد لرئ چې بعضې خلک داسې دي چې هغه دا حج نشي کولی، د لارې هغه توان نه لري یا د جسم توان نه لري. نو شریعت زموږ دا فیصله وکړله چې په 10 ذوالحجه باندې چې په کم مقام باندې کم افراد وي، هغه د هغه ځای کې هغه قرباني وکړي. او دا قرباني کتونکو دې کې ډېر زیات حکمت دی. دا قرباني صرف وینه تویول نه دي، بلکې خپل جذبات هم په هغې باندې هم چاړه راښکول دي چې ای ربه زما ستا په ټیم کې شاملېږم، لبیک اللهم لبیک. د شیطان خلاف جنگ دی او زه په دې دشمنۍ باندې هم چاړه راکاږم، په دې تربګنۍ باندې هم چاړه راکاږم. زه چې دا کم حرام کارونه کوم په دې باندې هم چاړه راکاږم. دا خپل ځان درته حلالومه او د ستا د دین د سربلندۍ موقع کو فرض کراله. دغه شان څنګه چې دا څاروي را مری پرته ده او وینه تویږي، دغه شان خپل ځان درته پیش کړم. دا د ملت ابراهیم هغه سنت دی، هغوی خپل زوی پیش کړی دغه معبد ته، موږ خپل ځان پیش کوو. دا د حج چې کوم دی نو یو بله غټه فلسفه ده.